سلامونه نیکی هیلې او احترامات د رسول الله مبارک د نوم نه زه زما مور زما پلار او دا واړه جهان ته قربان په دنیا کې واحد داسې شخصیت جناب حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم چې په ټول انسانیت کې نه صرف انسانانو ته ممتاز بلکې د الله حبیب او د الله محبوب شخصیت او یو داسې شخصیت چې کله دنیا ته راغلو نو په ټوله دنیا کې د کفر د جهالت د بې انصافۍ د بېدینۍ تیارې خورې وې او هغې چې کله د دنیا ته راغلل نو د علم د نور او یو د وجدان د رب ذوالجلال د وجدان رڼاګانې خورې شولې او هغه تر د مشرق او تر مغربه پورې لاړلې د داسې شخصیت د عظمت نه انکار کول او په داسې شخصیت باندې زه به دا ووایم چې پونیر د اولیاو خاوره ده او پښتون یو غیردي او د اسلام سره د مذهب سره تړلی قوم دی خو دا کم کس چې دا کمې خبرې کړې دي په دې سوشل میډیا باندې دا کم کمنټونه یې کړي دي نو زه د افسوس خبره کومه که چېرې دا په رښتیاو باندې پښتون وي او د تعلق د پښتنۍ کورنۍ سره نو زموږ د پښتنو دپاره د افسوس او د دغه مقام دی چې لکه په دې زمانه کې موږ داسې زمانې ته پاتې شو چې په پښتنو کې ملحدین بېدینه خلک ګستاخ خلک پیدا شول زه د حکومت وخت نه کوم چې زموږ صوبایي حکومت دی د دې نه علاوه د سوشل میډیا چې کوم انفلوئنسرز دي په سوشل میډیا باندې پوهېږي او په دې کې پی کې په دې پاکستان کې زما د غږ چې څومره خلک اوري که هغه د آی ټي انجینیرز دي یا نور داسې خلک دي نو هغوی دي د دې سړي د دې بدرنګ سړي د دې بدمخي سړي نشاندهي وکړي دا چې هر څوک وي نو دا د خپل انجام ته ورسوي ولې ځکه چې دې نه به یو خو ماحول ډېر زیات خرابېږي دې سره بل د یو داسې شخصیت زموږ د خوږ پیغمبر زموږ د زړه د هغې په ناموس باندې ده ګوته اوچته کړې ده او یقینا زما زړه درد کوي چې یو داسې شخصیت چې په آخري وخت کې د دنیا نه د رحلت په وخت کې هغه د خپل امت دپاره دعاګانې غوښتې دي خپل په شپو یې الله ته ژړلي دي په معراج کې د الله نه د امت دپاره او په ورځ د قیامت به هم چې څومره شخصیات دي څومره خلک دی هر سړی به د خپل ځان دپاره دغه کوي ایون ټول نبیان به د خپل ځان دپاره نفسي نفسي یو اواز به د یو ځای نه راځي چې هغه به د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتي 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 نن د هغه امتي راپاسي او د هغې په شان کې ګستاهي کوي نو دا زه به دا ووایم چې دا ډېره د افسوس او لکه د دې نه بله د افسوس خبره نشي کېدلی د رب ذوالجلال نه به سوال کوو دا شخص موږ ته نه دی معلوم الله دې موږ ته را معلوم کړي زه یم انجام ته رسولی شم او الله دې تباه و برباد کړي بس دا خیرې به ورته کولی شو